راځي پرون موجه ویلې وه چې صفات د باری تعالی ډېرو خو په دې کې د خلکو څه شی وه اختلاف په دې ځینو کې نو دغه په تفصیل سره مختص کړل نو ویل درته وهو د الله تعالی چې د متکلم بکلامنا الله تعالی متکلم دی بکلام خو هو صفت له هغه کلام چې د الله تعالی صفت دی پچا کې په ازل کې متکلم دی الله تعالی بکلام خدا کلام د پاره څه شی دی طالب داولې وجد دې څه شی د ټکی ته ګوره ضرورت امتناع اثبات المشتق لشيء من غیر قيام ما قد الاشتقاق به یلکه دا خبر ضروری ده چې پچا باندې اطلاق د مشتق کیږي نو پورې مبدا دغه مشتق هم قائم وي دا څنګه شي کېدلی چې په یو چا باندې د اطلاق د مشتق کیږي او مبدا دی ور پورې قائم نه وي ور پورې قائم نه وي مثلا باندې کوشولای دا څنګه کیږي چې الله تعالی ته متکلم وای او کلامي صفت نه ګرځي لکه معتزله چې وای خو چې پچا باندې اطلاق د مشتق کیږي نو مبدا به خامخا د صفت یو د پورې به قائم وي نو چې کله مو دا خبر وکړه او په هاذا رد علی المعتزله و په دې مسله کې رد په معتزله باندې حيث ذهبوا معتزله ذهاب کړي دیتا چې لا انه متکلم بکلامنا الله تعالی متکلم دی په کلام هو قائم دا کلام قائم دی بغیره چې هغه جبرئیل علیه السلام دی یا لوح محفوظ دی او ليس صفه له ازلیتنا و دې صفت ازلی نه دی ولی نه دی طالبہ وذکر قیاس ضرورت امتناع قیام الحوادث بذاته وکا کلام صفت کینو لازمیږي په دې دوران کې قیام د حوادث او د ذات تباری تعالی پورې لکه الفاظ کوم ګوي رضا وجد فتلا شادینو او دا چې ته د خدای تعالی صفت ګرځي لازمیږي قیام د حوادث او د ذات تباری تعالی پورې او دا ناروا ده مونږ ګوي قیام د حوادث نه راځي ځکه اوله کې مونږ کلام تقسیم کچاته قسمه ته چې کوم صفت الله تعالی دغه قدیم ده او چې دا کوم تاسو حوادث وایي طالبہ نو دی باندې اطلاق د چا کیږي دا کلام کیږي او کلام حقیقتا صفت دا کلام نفسي وشوا دا بندگان دغه تلفظ کی ور باندې ليس من جنس الحروف والاصوات دا کلام د الله تعالی چې د کسو کوسوي چې لکه دا د الله تعالی صفت ګرځي نو دا خو حروف دي اصوات دي منګ ور باندې تلفظ کو په دې حروف او اصوات باندې نو فکر دا چې دا حادث شي نو د راغه جواب کوي چې ليس من جنس الحروف دا د جنس د حروف او د اصوات نه ده ولې یعنی الله تعالی متکلم بکلام دی خو کلام د الله تعالی د قبیله د چانه نه ده د صوت او د حرف نه د هغه چې کوم کلام د هغه صوت او حرف نه ده دا ولې ضرورت انها اعراض د وجه د ضرورت دی نه چې دا صوت او حرف چې دا خو اعراض دي حادثه حادث دي مشروط دي حدوث د بعض د دې بین قضاء البعض چې دا را پیدا کیږي نو یو به ختميږي بل برازي یو به ختميږي لاحق راځي سابقه زي نو دی وی بین قضاء البعض لان امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الاول بديهي ځکه امتناع د تکلم په حرف ثاني بغیر د ختمېدو د اول نه دا څه شی بدیهي یعنی دا خبره منع د بداهه چې اولنې حرف د نه ختم شي او تاري دویم شروع کړي او چې ته دویم شروع کړي نو دا ضروري دی چې اول به ختمي دویم به شروع کړي نو دا علامه د چا د طالب د حدوث نه نو وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية القائلين بأن كلامه عرض من جنس الأصوات والحروف ومع ذلك فهو قديم ولك دې قبيلين هم ده بیا قديم ده نو دا په غي باندې رد دی چې نه کلام د الله تعالی من جنس الحروف والاصوات نه دی وهو دغه کلام د الله تعالی صفت ده معنى قائم بالذات منافيه منافيه د سکوت سره هغه سکوت چې ترک د تکلم ده مع القدرت عليه یعنی د الله تعالی صفت تکلم ده الله تعالی صفت څه ده دا تکلم ضد د سکوت ده یو سړی لکه قدرت لري په تکلم باندې ونشي کولای نو دې ته څه ویل کېږي سکوت ویل کېږي منافيه للسكوت والآفات هغه آفات التي هي عدم مطاوعه الآلات چې هغه عدم برابر والد آلات د یا په اعتبار د فطرت سره چې د فطرت نه پچا کې آلات د چا نوي د خبرو نوي لکه ګونګي کې یا په اعتبار د ضعف داغي سره او عدم بلوغها حد القوه یا لکه طاقت شته او ضعیف ده لا قوت نه رسیدل لکه په ماشوم کې ګونګي کې راول نه آلات او اسباب نه برابر خبرې نشي کوي تر اخره پورې هم ماشوم کې هغه استعداد په اصطلاح چولې ده لیکن ابتدا کې ضعیف وي شروع په قوي
کیږي نو هغه استعداد څه شي کیږي قوي کیږي نو تکلم کوي. نو خدای تعالی د دې ټولو نه څه شی دی طالبه الا دې ټولو یعنی د الله تعالی صفت تکلم دی. نو دغه تکلم چې دی منافی دی د چا سره د سکوت سره نه الله تعالی ساکت نه دی او دا منافی دی د چا سره د افت سره. یعنی دا څه نه ده چې الله تعالی د ابتداء استعداد د تکلم نه لري او یا دا څه نه ده چې الله تعالی کې استعداد د تکلم شته دی خو ضعیف دی. الله تعالی د پاره کلام چې دی صفت دی. فقین کله کسوږي اعتراض کوي چې مناسبه ده انما يستقبل الكلام اللفظي. دا چې کوم خبره کوي چې منافی ده د سکوت او د افت سره دا خو د کلام لفظي خبره کوي دون الكلام النفسي. د کلام نفسي خو نه ده. ولی اذ النفس سکوت او ګونګیتوب انما ينافي دا خو منافی د تلفظ سره ده کنه طالب دا خو د چا سره د کلام نفسي سره خو نه ده کنه. ګونګی کې کلام نفسي وي هر شي کوي چې صرف تکلم نشي کوي. قلنا مراد د سکوت او د افت نه زمونږ ظاهري سکوت او ظاهري افت نه ده باطینی سکوت او باطینی افت نه مراد ده چې به الله يدبر في نفسه التكلم دا چې په خپل نفس کې تدبیر د تکلم نشي کولای او یا قدرت نه لري علی ذالک قدرت نه لري په چا باندې دا بیا منافی دي د چا سره د سکوت او د افت سره دا مراد دي کنه. فكما ان الكلام لفظي لکه چې کلام لفظي دی او نفسي دی نو فكذلك ضده چې اعني السكوت والخرس سکوت او ګونګیتوب دا چې دی طالب یو لفظي دی او بل څه دی نفسي دی. کله سکوت څه شي ظاهرا کله سکوت باطنا کله ګونګیتوب طالب څه شي او کله ګونګیتوب څه شي